د مولانا فضل الرحمن په غږ د عدلیې د وروستو پریکړو په ضد د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلط لپاره د جمعیت علماء اسلام او پی ډي ایم د بېلابېلو ګوندونو د فعالینو قافلې د اسلام آباد په لوري روانې شوې دي. ټاکل شوې ده چې جمعیت علماء اسلام سبا د ګل پرول د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلط پیل کړي او مولانا فضل الرحمن د ائتلافي ګوندونو ترڅنګ د خپل ګوند په ځلي تنظیم یا حفاظتي ځواک انصار الاسلام هم غږ کړی دی چې دغه پرلط کې ګډون وکړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر سېنیټر مولانا طاهررحمن پېښور کې خبريالانو ته ویلي چې د سپریم کورټ مخې ته د پیلېدونکي احتجاجي پرلط حفاظت به د انصار الاسلام ډلې لس زره ساتونکي کوي. په عین حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې د سپریم کورټ رجسټرار هم د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته د راجوړونکي احتجاجي پرلط په رڼا کې د امنیت قابو ساتلو لپاره د امنیتي چارواکو یوه غونډه رابللې ده. مولانا فضل الرحمن د خالي پروز په خپل یو ویډیو بیان کې د ټولو ګوندونو د فعالینو نه دا غوښتنه کړې ده چې د ګل پروز د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته راجوړېدونکي پرلط کې باید برخه واخلي. په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ مرسیاله مشره مریم نواز په دې احتجاجي پرلط کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلې ده او مسلم لیگ نواز ګوند اعلان کړی دی چې پرلط کې به کوټلې ګډون کوي. مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ او اسلام آباد خای کورټ له لوري پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په ورکړې شویو رعایتونو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې عدلیې لخوا یو مجرم ته یو اړخیزه تحفظ او وی آی پي پروتوکول ورکول کیږي چې دا د عدلیې طرفداري ښایي. د پاکستان په توجن سیاسي ماحول کې څېړونکي یره ښایي چې د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته راجوړېدونکي دا احتجاج په تشدد او وړي ګړي هم بدلېدلی شي. تر دې وړاندې په 9 مای د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په ضد د هغه د ګوند تحریک انصاف فعالیتونو ګڼ هېواد کې تشدد او قهر ډکه احتجاجونه کړي وو. پوځي ودانۍ او ګاډي سوځولي وو او پولیسو سره په نښتو کې ګڼ شمېر د پی ټي آی فعالین وژل شوي او ژوبل شوي وو. په پاکستان کې حکومتي ګوندونه عدلیه د عمران خان او تحریک انصاف ګوند په طرفدارۍ توروي خو عمران خان بیا وایي چې د هغه مبارزه د آیین د سرلوړۍ لپاره ده او په دې لړ کې عدلیه د امید وروستی زرک دی چې د ګوند یې تر شا ولاړ دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د مولانا